بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 24 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایي: اما المعرفة فلا يعتبر في منع الصرف منها إلا العلمية وتجتمع مع غير الوصف. په دې عبارت کې مصنف د منع صرف په اسبابو کې څلورم سبب بیان کړی دی. نو د غیر منصرف یا د منع صرف څلورم سبب دی معرفه. د معرفي قسمونه دي او په دې قسمونو کې صرف او صرف علم دا د منع صرف د پاره سبب جوړیږي. تدینه علاوه د نور کم شپږ قسمونه دي، نو دا د غیر منصرف د پاره سبب د نشي جوړیدلی. د هغې وجه دا ده چې د معرفي په قسمونو کې درې قسمونه مضمرات، اسماء اشارات او اسماء موصولات دا مبنی دي، او غیر منصرف دا معرب دی. او معرب او مبنی دا په خپل منځ کې ضدین دي، د یو بل الټ دي، او یو سیز دا د خپل ضد د پاره سبب دا نشي ګرځیدلی. او د معرفي په قسمونو کې دوه قسمونه معرفه بالالف ولام او معرفه بالاضافت. دا غیر منصرف کوي یا د منصرف په حکم کې کوي، لہذا دا هم د غیر منصرف د پاره سبب د نشي جوړیدلی. او د معرفي په قسمونو کې کم معرفه بالندا ده، نو تدې د استعمال څلور صورتونه دي. یو صورت دا دی چې منادا مفرد معرفه وي. نو چې کله منادا مفرد معرفه وي نو دا مبني وي په ضمې سره، او مونږ دا خبره ذکر کړه چې مبني دا د غیر منصرف د هغې ضد دی، او یو ضد د بل ضد د پاره سبب د نشي ګرځېدلی. د معرفه بالندا د استعمال دویم او دریم صورت دا دی چې دغه منادا مضاف وي یا شبه مضاف وي، او دا خبره مونږ ذکر کړه چې مضاف یا شبه مضاف دا غیر منصرف دا منصرف کوي یا د منصرف په حکم کې کوي. او کم د منادا د استعمال اخرنی صورت دی چې کله منادا نکره غیر معین وي، نو چونکه دغه صورت دا نکره دی او دلته چونکه معرفه ده، نو نکره هم د معرفي د پاره سبب نشي ګرځیدلی. نو خلاصه دا شوه چې د معرفي کوم قسمونه دي، نو په دې قسمونو کې د منع صرف د پاره چې کوم قسم سبب ګرځي نو هغه قسم دی علم. نو دغه خبره مصنف هم کړي. دا مصنف فرمایي: اما المعرفة فلا يعتبر في منع الصرف منها إلا العلمية. د غیر منصرف په اسبابو کې چې کوم قسم معرفه دی، نو فلا يعتبر في منع الصرف منها إلا العلمية. نو د معرفي په قسمونو کې په منع صرف کې اعتبار نشي کولی الا العلمية، سوا د علمیت نه. د علم نه علاوه چې دا نور کم قسمونه دي نو دا د منع صرف د پاره سبب د نشي ګرځیدلی. بیا یو اهمه قاعده مصنف ذکر کوي: وتجتمع مع غیر الوصف. په تجتمعو کې هي ضمیر مستتر دی او دا معرفي طرف ته راجع دی. نو د عبارت مطلب به دا شي: وتجتمع المعرفة مع غیر الوصف، چې دغه معرفه او یا دغه علمیت دا تجتمعو کې ضمیر دا علمیت طرف ته راجع دی یا معرفي طرف ته راجع دی، چې دغه علمیت دا د وصف نه علاوه د نورو قسمونو سره جمع کیږي.
او دا خبره مصنف دا په وصف کې هم ذکر کړې وه او هلته هم مونږ ته دې وجه بیان کړې وه چې وصف او علم دا په خپل منځ کې نه جمع کېږي. د هغې وجه دا ده چې علم دا په ذات معین باندې دلالت کوي او وصف دا په ذات مبهم باندې دلالت کوي، نو لہذا ته دې دواړو په منځ کې تضاد دی، نو یو ضد دا د بل ضد سره نه جمع کېږي. بیا فرمایي اما العجمة فشرطها ان تكون علما في العجمة وزائدة على 3 أحرف كإبراهيم أو ثلاثيا متحرك الأوسط كشطر، فلجام منصرف لعدم العلمية ونوح منصرف لسكون الأوسط. په دې عبارت کې صاحب کتاب د منصر په اسبابو کې 5م سبب بیانوي او دغه سبب به د غیر منصرف د پاره سبب کله ګرځي، نو د هغې کوم شرایط دي نو هغه شرایط بیان کړي دي او بیا په مثالونو سره ته دې وضاحت کړی دی. نو د غیر منصرف 5م سبب دی عجمه. عجمه دې ته ویلی کېږي چې یو اسم دا غیر عربو وضع کړی، د عربو نه علاوه کم نور اهل زبان دی دغه یو لفظ وضع کړی وي نو دغې ته عجمه ویلی کېږي. بیا دغه عجمه دا به د غیر منصرف دپاره سبب کله ګرځي؟ نو مصنف فرمایي چې د هغې دپاره 2 شرطه دي. یو شرط ولا دا دی چې دغه عجمي لفظ دا عالم وي، خوا که حقیقتا عالم وي او خوا که حکما عالم وي. حقیقتا عالم دی ته وایي چې دغه عجمي لفظ دا په عجمو کې هم د یو سیز یا د یو کس نوم وي او بیا چې کله دغه لفظ عربو طرف ته منتقل شي نو په عربو کې هم دغه لفظ به طور علم استعمالیږي، لکه ابراهیم. نو ابراهیم دا عجمي لفظ دی، دا په عجمو کې هم علم دی او کله چې عربو طرف ته منتقل شو نو په عربو کې هم د ابتدا نه بغیر د څه تغیر او د تبادل نه په طور علم استعمالیدل ته دی شروع شول. نو حقیقتا علم دی ته وایي چې هغه په عجمي ژبه کې هم علم وي او چې کله عربو ته دغه لفظ منتقل شي نو په عربو کې هم دغه لفظ به طور علم دا استعمالیږي. د علم 2م قسم دا دی چې هغه حکما علم وي. حکما علم دی ته وایي چې یو لفظ هغه په عجمي ژبه کې په عجمو کې یو لفظ به طور علم نه استعمالیږي بلکې به طور اسم جنس استعمالیږي، لیکن کله چې دغه لفظ عربی طرف ته منتقل شي، عربو طرف ته منتقل شي، نو بغیر د څه تغیر او د تبدل نه د ابتدا نه به طور علم استعمالیدل هغه شروع شي، نو دې ته حکما علم وایي. مثلا قالون لفظ، نو قالون دا عجمی لفظ دی او په عجمو کې دا اسم جنس دی، هر یو خصیص ته عجم دا قالون وایي. لیکن کله چې دا لفظ د عجمی نه عربی طرف ته منتقل شو نو په دغه جنسی معنی کې د استعمالیدلو نه مخکې دا قالون دا لفظ دا د یو مشهور قاری د هغې نوم وګرځېد د هغې د ښه قرات د وجې نه. نو قالون دا حقیقتا علم نه دی بلکې دا حکما علم دی، ځکه چې دا په عجمی کې د هر یو خصیص دپاره به استعمالیدو، لیکن کله چې دا لفظ عربی طرف ته منتقل شو نو بغیر د څه تغیر او د تبدل نه دا به طور علم استعمالیدل شروع شول. نو د عجمې دپاره لومبی شرط دا دی چې دغه عجمی لفظ دا علم وي، خوا که حقیقتا علم وي لکه ابراهیم او خوا که حکما علم وي لکه قالون. 2م شرط ولا دا دی چې په 2 صورتونو کې د یو صورت کېدل ضروری دی. د علمیت سره سره په 2 صورتونو کې د یو صورت موندلی کېدل په دغه لفظ کې ضروری دی. یو صورت دا دی چې ته دغه عجمی لفظ کم حروف دي دغه حروف د 3 نه سوا وي. د علمیت سره سره ته دغه لفظ حروف د 3 نه سوا وي،
نو چې کله ته دغه حروف د دریو نه سیوا وي نو اوس دغه عجمه دا د غیر منصرف دپاره سبب دا جوړېدی شي. مثلا ابراهیم، نو ابراهیم دا علم هم دی او د علمیت سره سره د دې حروف دا د دریو نه سیوا دي، لہذا دا اوس غیر منصرف دی ځکه چې یو سبب پکې عجمه ده او دویم سبب په دې کې علم دی. او ثلاثیا متحرک الاوسطی، دویم صورت دا دی کچری ته دغه حروف دا د دریو نه سیوا نه وي نو بیا ولا شرط دا دی چې ته دې کم درمیانه حرف دی دغه حرف دا متحرک وي، یعنی متحرک الاوسط وي. نو چې کله متحرک الاوسط وي نو دغه لفظ دا به هم غیر منصرف وي. او ته دې مثال دی لکه شطر، نو شطر دا په دې کې علمیت هم دی ځکه چې دا یو قلا نوم دی او ته دې سره سره په دې کې دویم سبب عجمه ده او د هغې کم حروف دي نو کم درمیانی حرف دی نو دا متحرک الاوسط دی، لہذا شطر دا غیر منصرف دی. نو خلاصه ته دې عبارت دا شوه او دا کمې خبرې مونږ وکړې چې عجمه دا به د غیر منصرف دپاره سبب اله ګرځي چې کله په دو شرطونو کې په دې کې دو شرطونه موجود وي. یو شرط دا دی چې دا په عجمي ژبه کې علم وي، خوا که حقیقتا علم وي او خوا که حکما علم وي. او دویم شرط ولا دا دی چې په دو صورتونو کې په دې کې یو صورت موجود وي. یو صورت دا دی چې ته دې حروف د دریو نه سیوا وي او که چېرې حروف ته دې درې وي نو چې بیا متحرک الاوسط وي. نو مصنف فرمایي اما العجمه، هر چې عجمه ده فشرطها ان تكون علما فی العجمه، نو د هغې دپاره شرط دا دی د غیر منصرف دپاره د سبب جوړېدلو دپاره شرط دا دی ان تكون علما فی العجمه چې دغه د عجمې دا لفظ دا علم وي په عجمي ژبه کې، خوا که حقیقتا علم وي او خوا که حکما علم وي. دا لومبی شرط دی. دویم شرط دا دی چې د علمیت سره سره پکې په دو صورتونو کې یو صورت کېدل دا ضروری دی او هغه لومبی صورت دا دی وزائدة على 3 احرف چې ته دې حروف د دریو نه سیوا وي. نو ته دې مثال له ابراهیم، نو ابراهیم دې کې علمیت هم دی او ته دې حروف د دریو نه سیوا دي. نو اوس ابراهیم دا غیر منصرف دی ځکه چې په دې کې یو سبب عجمه ده او بل سبب په دې کې علم دی. دویم صورت دا دی او ثلاثیا متحرک الاوسط کشطره، کچری ته دې حروف دا تدریو نه سیوا نه وي نو بیا ولا شرط دا دی چې د دې کم درمیانه حرف دی چې دغه درمیانه حرف دا متحرک الاوسط وي، یعنی هغه متحرک وي. او ته دې مثال دی شطر، نو شطر دا هم غیر منصرف دی ځکه چې په دې کې یو سبب د علمیت دی او ته دې سره سره بل سبب پکې عجمه ده او چې کم شرط مونږ ذکر کړی و هغه پکې هم موجود دی. ته دې حروف د دریو نه سیوا نه دي خو کم درمیانه حرف دی نو دا متحرک دی. بیا مصنف فرمایی فلجام منصرف لعدم العلمیت ونوح منصرف لسکون الاوسط. په دې عبارت کې مصنف دا فرمایی هغه الفاظ ذکر کړي دي چې په هغې کې دا شرایط نه وي یا هغه علم نه وي او یا که علم وي نو په دې دو صورتونو کې یو صورت پکې نه وي. نو فرمایی چې د لجام دا لفظ دا منصرف دی، وجه څه ده چې دا علم نه دی. نو اگر چې د لجام دا حروف دا د دریو نه سوا دي یعنی څلور حروف په دې کې دي لیکن په دې کې علمیت نشته دی نو دې وجه نه دا لفظ دا منصرف دی ځکه چې لجام دا لګام ته ویلی کېږي او لګام دا یو خاص نوم نه دی بلکې هر لګام ته لګام وایي. او بیا چې کله دا لفظ د عجمۍ نه عربۍ ته منتقل شو نو هلته هم دا لفظ په دغه معنی جنسی کې استعمالیدو، هر لګام ته عرب هم لجام ورته وایي. نو دې کې نه علمیت حقیقي شته او نه پکې حکما عالم دی، لہذا دا لفظ دا منصرف دی ځکه چې په دې کې علمیت نشته دی. نو فرمایي فلجام منصرف لعدم العلمیه، د لجام دا لفظ دا منصرف دی. ولی منصرف دی؟ ځکه چې په دې کې علمیت نشته دی او مونږ دا شرط ذکر کړو چې د عجمې د غیر منصرف دپاره د سبب جوړېدلو دپاره شرط دا دی چې په دې کې علمیت وي. ونوح منصرف لسکون الاوسط، دویم شرط مونږ دا ذکر کړو چې د علمیت سره سره په دو صورتونو کې د یو صورت موجود کېدل دا ضروری دی.
یو صورت دا چې تدې حروف د دریو نه سوا وي او کچره حروف تدې د دریو نه سوا نه وي نو بیا ول شرط دا دی چې دا متحرک الاوسط وي نو لہذا دا نوح دا لفظ دا منصرف دی اگر چې دا عجمی ژبه کې علم دی د یو پیغمبر نوم دی او په عربو کې هم دا به طور علم استعمالیږي لیکن کم دویم شرط ولا مونږ یې خو چې تدې حروف د دریو نه سوا وي او یا به متحرک الاوسط وي نو د نوح حروف نه د دریو نه سوا دي او نه متحرک الاوسط دی لہذا د نوح دا لفظ دا منصرف دی دلیل یې بیان کړی دی لسکون الاوسط ځکه چې درمیانه حرف دا ساکن دی اوس راځو مونږه ته د عبارت ترکیب لا او پدې کې کم نحوی فواید دي نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږه ته د ذکر کولو کوشش کوو اما المعرفة فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمية اما حرف تفصيل المعرفة مرفوع بضمه لفظا دا مبتدا ده او دا متضمن معنی د شرط ده فجزائیه لا يعتبر صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی مجهول دا مجهول صيغه ده في منع الصرف في حرف جار منع الصرف دا مضاف الیه مجرور دی د فی جار د پاره او جار مجرور متعلق دی په یعتبرو فعل پورې منها دا جار مجرور هم متعلق دی په یعتبرو پورې او دا الا حرف استثناء ده او العلمیه مرفوع بضمه لفظا دا نائب فاعل دی دو یعتبرو د پاره او دا خبر مونږه بار بار ذکر کړی دا چې مبتدا د مبتدا خبر فاعل نائب فاعل دا ټول دا به مرفوع وي نو چونکه علمیه تو د نائب فاعل دی لہذا دا مرفوع دی او د مرفوع کېدو علامت پدې کې ضمه ده نو لا يعتبر فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر دا بیا خبر جوړیږي دو مبتدا ده پاره خدا خبر دا قائم مقام دی دو قائم مقام دی دو جزا لپاره نو شرط جزا مل کر دا جمله شرطیه شو وتجتمع مع غير الوصف تجتمع صيغه واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم او هي ضمیر مستتر دا پکې فاعل له او مع غیر الوصف مع مضاف غیر مضاف الیه مضاف او الوصف دا بیا مضاف الیه ده نو غیر مضاف مضاف الیه دا بیا مضاف الیه ده نو مع مضاف د پاره او بیا مضاف مضاف الیه دا مفعول فيه دی د تجتمع فعل د پاره لہذا دا جمله فعلیه شو مع غیر الوصف دا قاعده مونږه بار بار ذکر کړی دا خو یو ځل به مونږه بیا د یاد دهانی د پاره ذکر کړو چې کله 2 3 4 5 اسمونه یو ځای راشي په دې کې کم اخیرنه اسم دی دا معرفه بالالف ولام وي یعنی په دې باندې الف لام داخل شوی وي او تدین مخکې چې دا کم اسمونه دي په دې باندې الف لام نه وي داخل شوی نو دا عام طور باندې په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي دلته هم دغه شانتي ده 3 اسمونه یو ځای شوی دي مع غیر او الوصف او په الوصف باندې الف لام دی او تدین مخکې چې دا کم اسمونه دي په دې باندې الف لام نشته دی لہذا دا په خپل منځ کې مضاف الیه دي أما العجمة فشرطها أن تكون علما في العجمة وزائدة على 3 أحرف كإبراهيم أو ثلاثيا متحرك الأوسط كشطر دلتم أما حرف تفصيل العجمة مرفوع بضمه لفظا مبتدا متضمن معنى شرط او فا جزائيه شرطها دا مضاف الیه دا مبتدا ده ان تكون علما في العجميه دا ان ناسبه ده او دي تكون فعل ناقص لي نسب ورکړه دي تكون فعل ناقص او هي ضمیر مستتر دا پکې د تكون د لپاره اسم دی او علما في العجمه علما دا موصوف دی او فی العجمه جار مجرور دا متعلق ته په ثابتون پورې دا ول بیا صفت دی او دا قاعده هم مونږه بار بار ذکر کړی و چې کله د نکیرې نه بعد جار مجرور راشي نو عام طور باندې دا په خپل منځ کې موصوف صفت جوړیږي دا نکره موصوف جوړیږي او دا جار مجرور ولا صفت جوړیږي دلته هم علما نکره ده او دا فی العجمه دا جار مجرور دی د قشانتی دا زائده علی 3 احرف زائده نکره ده او علی 3 احرف دا جار مجرور دا بیا ول صفت جوړیږي د زائدتن نکره د پاره دو ان تكون نو علما فی العجمه علما موصوف اپنے صفت سے مل کر دا خبر دے د تکون فعل ناقص د پاره نو تکون فعل ناقص اپنے اسم
और खबर से मिलकर دا खबर दे د شرطها مبتدا لپاره دا مبتدا خبر دا بیا قائم مقام دی دو جزا لپاره نو شرط جزا ملکر دا جمله شرطیه ده. اما العجمة فشرطها ان تكون علما في العجمة وزائدة على 3 احرف. دا زائدة على 3 احرف دا عطف دی پو علما في العجمة باندې او دقه شانتی دا ثلاثيا متحرك الاوسطي دا هم عطف دی په علما في العجمة باندې. او دا خبر مونږ ذکر کړه چې دا زائدتن دا موصوف دی على 3 احرف دا ولا صفت دی او دا ثلاثيا دا هم موصوف دی او متحرك الاوسطي مضاف مضاف الیه دا ولا صفت دی. فلجام منصرف لعدم العلمية. فلجام مرفوع بضم لفظا دا مبتدا ده او منصرف مرفوع بضم لفظا دا ولا خبر دی. او لعدم العلمية لام حرف جار عدم العلمية دا مضاف مضاف الیه مجرور دا لام جار لپاره او جار مجرور متعلق دی په منصرف صيغه اسم فاعل پورې نو دا بیا خبر دی دو لجام مبتدا لپاره. ونوح منصرف لسكون الاوسط تدي ترکیب هم دغه شانتی دی. نوح مرفوع بضم لفظا دا مبتدا ده او منصرف مرفوع بضم لفظا دا ولا خبر دی او لسكون الاوسط دا متعلق دی په منصرف پورې. یو ځل بیا مونږه ته د عبارت ترجمه ذکر کو. اما المعرفة فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمية. د منصر په اسبابو کې چې کومه معرفه ده نو فلا يعتبر اعتبار نشي کوله في منع الصرف په منع صرف کې منها تدې په قسمونو کې الا العلمية سوا د علمیتنا یعنی د علمیتنا علاوه چې تدې نور کم شپږ قسمونه دي نو هغه د غیر منصرف د لپاره سبب نشي جوړېدلی. بیا یو اهمه قاعده ذکر کوي وتجتمع مع غیر الوصف او دا جمع کیږي د وصف نه علاوه د نورو اسبابو سره. د وصف نه علاوه چې د غیر منصرف کم اسباب دي نو هغه سره دا معرفه دا جمع کیږي. او تدې یو مثال به موږ ذکر کو لکه عمر. نو عمر دا معرفه دی او بل سبب پدې کې عادل تقدیری دی. د وصف سره نه جمع کیږي نور دو هر یو سبب سره دا جمع کیږي. اما العجمة فشرطها ان تكون علما في العجمة. د منصب په اسبابو کې کما عجمه ده نو فشرطها ان تكون علما في العجمة نو دا د غیر منصرف د لپاره د سبب جوړېدلو د لپاره شرط دا دی چې دغه عجمه دا علم وي په عجمی جبه کې خوا که حقیقتا عالم وي او خوا که حکما عالم وي. او حقیقتا عالم ستوي او حکما ستوي دا غي مونږه تفصیل دا ذکر کو. یو شرط ولدا دی. دویم شرط دا دی چې په دوه صورتونو کې د یو صورت موجود کېدل ضروری دی. یو صورت دا دی وزائدة على 3 احرف چې د علمیت سره سره تدې حروف دا د دریو نه سیواوي لکه ابراهیم نو د ابراهیم عالم هم دی او تدې حروف د دریو نه سیوا هم دی لہذا دا غیر منصرف دی. دی وجنه په دې باندې کسره د ناراضي. دویم صورت دا دی کچری تدې حروف د دریوي نو بیا ول شرط دا دی چې دا متحرک الاوسط وي او ثلاثيا او کچری درې حرف وي نو بیا شرط دا دی چې متحرک الاوسط درمیانه حرف دا متحرک وي لکه شطر. نو شطر دا هم وسو غیر منصرف دی ځکه چې په دې کې یو سبب عالم دی او بل پکې عجمه ده او د عجمه کم شرط مونږ ذکر کړو هغه پکې هم موجود دی ځکه چې متحرک الاوسط دی. فلجام منصرف لعدم العلمية. لجام دا لفظ دا منصرف دی. ول منصرف دی ځکه چې دا عالم نه دی نو حقیقتا عالم دی او نو حکما عالم دی. ونوح منصرف لسكون الاوسط او نوح هم منصرف دی. ول منصرف دی اگر چې دا عالم دی لیکن بیا هم منصرف دی. وجه دا ده چې کم درمیانه حرف دی نو دا متحرک نه دی بلکې ساکن دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.